बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन नन दे वीडियो लॉग के ज د ډېر اهمه مسلې طرف ته چې کوم دی پای باندې ډسکشن کول غواړم. هغه دا چې د څنګه یو طبقه که هغه پاکستان کې ده که هغه افغانستان کې ده د پاکستان او د افغانستان ترمنځ د نفرت پیدا کولو یو ناوړې کوشش کوي. لمې خو زه دا خبره وکړم چې د حکومت پالیسي چې کوم دي هغه که د افغان حکومت د ماضي پالیسي وي پاکستان باره کې یا که د پاکستان پالیسي د حکومت پالیسي وي، د دې سره ما په خیال مونږ دا مانو چې د عوامو سره هیڅ تعلق نه، که هغه پاکستاني قوم دی که هغه افغان قوم دی، د هغو سره تعلق نه دی. دا غلطۍ حکومتونه کوي او راځي په افغانستان کې په ماضي کې دغه شانتې کارونه شوي د پاکستان خلاف پاکستان هم کړي. بالکل په دې باندې زه بحث نه کوم، خو زه په دې بحث کول غواړم چې یو طبقه ده هغوی کوشش کوي چې دا نفرت چې کوم دی د سیاسي دغه چې دي دا بوسي او عوامو ته او ولسونو ته چې کوم دی د هغوی ترمنځ نفرت پیدا کړي. دا خلک دې ته نه ګوري چې د پاکستان او د افغانستان ولس په یو بل باندې څومره انحصار لري. دې کې څه شک نشته دی چې په پاکستان باندې کله هم مصیبت راغلی دی، که هغه د هندوستان د طرفه چې د جنګ مسلط شوی دی، که هغه څه نور قدرتي آفات راغلی دي، نو افغان قوم د پاکستانیانو سره یو شان ولاړ دی. که افغانستان ته هر څوک تللی دي د عامو خلکو سره چې ملو شوي دي د پاکستاني خلکو باره کې د ولس باره کې د قوم باره کې ډېر ښه جذبات لري. دغه شانتې پاکستان کې هم 40 کاله چې کوم دی په میلیونه افغانان اوسېدل، او دا به ما په خیال د تاریخ د ټولو نه غټه دغه چې په دې 40 کاله کې د دې دواړو قومونو ترمنځ چې کوم دی هیڅ قسمه جګړه یا هیڅ قسمه نفرت هغه رانغی. حالانکه دلته سکول، اسپتال، نوکرۍ دا ډېرې مسلې وي، خو پاکستاني قوم زه خبره کوم د افغان قوم ته هغه موقع ورکړي. دغه شانتې افغانانو مختلفو موقعو باندې پاکستان سره مدد هم کړی، پاکستاني قوم ډېر خوښوي. اوس دا خلک چې کوم دی دا د خپل ذاتي نفرت یا د چا په وینا باندې، ځکه چې ډېر ملکونه هم لګیا دي، هغوی هم نه غواړي چېرې د پاکستان او د افغانستان د قوم ترمنځ دی د محبت او د ورورولۍ یو رشته. تېره ورځ د کرکټ یو واقعه وشوله او دا عام خبره ده په گیم کې چې کوم دی کله چې گیم یا لوبه چې کوم ده هغه سختې ته لاړه شي او کلک سخته شي او هر یو کوشش کوي چې زه وګټم، داسې واقعیات کېږي او داسې په لنډي ځل نه دي شوي. خو څنګه چې دې طبقې خاصه توګه هغه افغانان چې په امریکا، یورپ او یا په استرالیا یا په بهر ملکونو کې دي، هغوی چې په سوشل میډیا باندې کوم طوفان بدتمیزي برپا کوي، یا په پاکستان کې یو ډېره وړه طبقه چې هغوی هم دا نه غواړي چې افغانستان سره د ورورولۍ، د بایچارۍ او د محبت رشتې هغوی چې څنګه دی له رنګ ورکه، هغه بالکل د هغه یو بې مثال پروپاګنډا او صرف یو مقصد یو چېرې په د پاکستان قوم باره کې د افغانانو نفرت سوا کړي او د افغانانو باره کې د پاکستاني قوم په زړه کې نفرت پیدا کړي. دغه شانتې بیا د هغې په جواب کې چې د پاکستان د طرفه هم دغه شانتې یو وړه طبقه هغوی چې بیا کوم نفرت انګیز خبرې د افغان قوم باره کې، د افغان ولس باره کې کومې خبرې شروع کړي. اوس د دې ګوره دغه یو ټولې دی، زیات نه زیات 100 کسان، 1000 کا، 2000 کا، 3000 کا، 15000 کا، 10000 کا دا نفرت پیدا کولو پروجیکټ چې چلی چې هغه افغانان هم دي او پاکستانیان هم دي، دواړو طرف نه دي. اوس دوی دا ټول ولسونه چې کوم دي د یرغمال جوړ کړی دي. افغان قوم 4 کروڑه 40 میلیونه خلک دي، پاکستان 220 میلیونه خلک دي. دی له 100,000 کسان زه وایم چې زیاتې کې له 100,000 هم نه دي، دا به زیات نه زیات 1500 کسان دي. دا نفرت چې پیدا کوي دوی دا ټول قوم چې کوم دی یا افغان قوم او پاکستاني قوم یې یرغمال کړی دی. نو زه په دې ویډیو به یو اپیل کوم پاکستانیانو ته هم او افغانانو ته هم چې د خدای دپاره جنګ ته نور لمن مه وهئ، نور نفرت مه پیدا کوئ. هغه افغانان چې هغه په یورپ کې، په استرالیا کې یا په امریکا کې ښه ژوند کوي، بچي سکولونو ته ځي، اسپتالونه، ښې نوکرۍ کوي، ښې ډالرې او یوروګانې ګټي، هغوی له بسې کې یار کمې پورې به تاسو دا کوم پاتې غریبانان افغانان چې دي هغوی ته هم د اسپتال ضرورت دی، هغوی ته هم د تعلیم ضرورت دی، هغوی ته هم د امن ضرورت دی. نور په تر کومې پورې تاسو نفرت پیدا کوئ. دغه شانتې هغه پاکستانیان چې موقع نه ضایع کوي چې د افغانانو دغه موټي بر خلک چې خبره وکړي د دې ځای نه چې کوم دی دا افغان قوم باره کې خبرې شروع کړي، دا لږ خلک دی دا ډسکریج کول پکار دي، د دوی حوصله شکني پکار ده، که هغه افغاني دی که هغه پاکستاني دی، ځکه چې دا د نفرت ټیکهداران دي، دا د جنګ ټیکهداران دي، دوی مړي غواړي. دا چې کوم دی د دوی مثال چې دی د هغه یو دغه د ټپوسان غونته کې دي چې دوی په ګن باندې د دوی کارغان دي،
دوی غواړي چې دلته کې وینه تویېږي، دلته کې نفرت وي، دلته کې جنګ وي، دلته کې د بم دماکي. دا هغه خلک دی او دوی دا نفرت چې کوم دی د حکومتي تنقید نه، د حکومتي پالیسو نه، که هغه د کابل دی که هغه د اسلام آباد دی، دا عوامو ته بوځي. نو زه دا وایم چې د دواړو ملکونو په یو بل ډېر زیات انحصار دی. زمونږ افغانان وروڼو ته دې ټایم کې هغوی ته د مدد ضرورت دی، هغوی ته د اسپتال ضرورت دی، هغوی ته د تعلیم ضرورت دی. دلته کې د نفرت دا کوم پروجیکټ چې چلی که هغه افغاني دی که هغه پاکستاني دی، نو زه دا وایم چې هغه د افغانانو هم دشمن دی او هغه د پاکستانیانو هم دشمن دی. دا د نفرت ټیکهداران دي. د دوی مثال چې کوم دی هغه لګړ بګړ چې ورته وایي چې دوی په مړي په سخا په ګند په پاتې شوي دغه باندې د دوی دپاره هغه شی پکار دی. زه دا وایم چې راځئ چې یو عهد وکړو چې دا خلک ډسکریج کړو، که هغه پاکستانیان دي که هغه افغانان دي، کم چې نفرت پیدا کوي، کم چې د محبت خلاف لګیا دي، کم چې د دواړو قومونو ترمنځ د جنګ ته لمنې وهي.